عوامي نشلګون وایي کو چې دوی ته واک ورکړي شنو دوی به د بابړې د شهیدانو په وجنه کې د ککړو تنانو په ضد پلټنې بیا راسپړي او هغه تنانو ته به د قانون سره سمې سزاګانې ورکوي. دا خبرې نن د عوامي نشلګون صوبایي صدر ملولي خان د بابړې د شهیدانو د تلین په مخال کړي دي، چېرته چې ملولي خان د شهیدانو په یادګار ګلونه وغوړول او هغوی ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې. د بابړه پیه په 12 اګست کال 1940 کې د قیوم خان په حکومت کې مه ته راغلې وه، کله چې سرپوشانو د خپلو مشرانو د گرفتارو په ضد مظاهرې کولې او د قیوم خان په حکم پرې پولیسو پوج ډزې وکړې او شهیدان یې کړل. د ملت پاله ګوند عوامي نشل پارټۍ مشر صدر ملولي خان ماني چې دا د دوی تېروتنه وه چې کله یې حکومت او دوی پلټنې ونه کړې، خو دی وایي چې را روان وخت کې به دوی دغه پلټنې یو وارې بیا راسپړي. دا موږ نه حقیقت دا دی چې موږ په دې کې اوس ستومانه یو، موږ نه غلطي شوې ده. انشاءالله که موږ ته کله موقع میلاو شوه موږ به د بابړې کیس دوباره کولاوو او موږ به کوشش کوو چې د هغې کیس ته دوباره یو صحیح طریقې سره فیصله وکړی شي. څېړونکي وایي چې کله مظاهرچیان شهیدان کړی شول نو حکومت د هغوی د کورونو د یوې ګولۍ په سر 50 روپۍ غوښتلې، نو ځکه خلکو خپل مړي پټ ښخ کړي او روکتي. د ایل پي صوبایي صدر وایي چې د 4 کالو تېرېدو باوجود هم د پښتون قام سره همغه رنګ ریاستي تګلارې او رویې دي کومې چې مخکې وي او د دوی په وسایلو قبضې او ترهګرۍ سره مخ کول کېږي. هماغه نظریه ده، سوچ هماغه دی، اول انګریز او بیا د انګریز غلام، اوسه پورې د انګریز غلام دی. خبره زما جنگ که موږ دا وګڼو چې جنگ زما د وسایلو دی، جنگ زما د اختیار دی، نو موږ پکې هیڅ قسمه فرق نه دی راغلی، بلکې نورم شدت یې اغوښتی دی او نورم زموږ دشمن ډېر شدت سره زما په قام راځي. دا واقعه واحد زما په سوچ تش په دې ملک کې کیدی شي، کوم ځای کې چې انسانیتي انساني حقوقي بشري حقوقي هلته دا واقع ناممکنه خبره ده. امریکا کې د یو تور په دې مرۍ باندې یو پولیس والا تش کونډه یې ایښې وه، هغې نه ټولې دنیا کې داسې اور بل شو. دلته داسې تاسو چې کومه خبره وکړه 6 شوه د پاسه شهیدان، بیا د هغې باندې اف آی آر کول، هغې نه بیا جرمانې اخیستل، بیا د هغې په درېیمو کې بینډ والا راغوښتل. دا تش په پاکستان کې کېږي، دا بل ځای کې نشي کېدی. څېړونکي وایي کله چې د بابړې د خونړۍ پیښې وروسته قیوم خان اسمبلۍ ته خطاب کو نو هغه وویل چې د سرپوشانو قسمت ښه و چې پولیسو سره ګولۍ ختمې شوې، ګینې یو تن به ترې هم روغ نه وتلې او د دې خبرې په بنیاد د 600 نه زیاته شمېره ښودلې کېږي چې پکې 6 ماشومان او 14 زنانه شاملې وي. ځکه خو عبدالمالک فدا وایي چې د خویندو غېږ کې و ماشومان په سر نیولې و قرآن، اواز یې دا و په میدان فخر افغانه تا ګټم په خپله مرمه مرګیه مه راځه درځمه. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.